बोलना चाहिए था कि क्या सीन है क्या नहीं है, बताओ। अभी कौन लाके देगा मुझे, मैं फैक्टों के सामने खड़ा हूँ यार। इस तरह नहीं होता भाई। एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो। मेरा है थोड़े, ओह बड़ी मेहरबानी यार, पैसे पड़े रहते यार पूरे महीने में, मेहरबानी। हाँ बोलो ना यार। अच्छा मेरा गिरा है, अरे यार बड़ी मेहरबानी अम्मा, बड़े पैसे। एक में होल्ड कर। अच्छा बड़ी बात है अम्मा, आप एक काम करें, ये रख लें आप। सही नन खुम गोरे जी दुनिया द ईमानदार खल्कु नडका दा, ढेर को गरीबानान दी खो पे ईमान बाने फाखा मजबूत खलक वस हम शता, ढेर को मालदारान दी नो ईमान वस हम मजबूत थे। दा वीडियो तासो कतला چې دا ساجي باجي به حالات پکې مخې ترالل، حالانکه دا کومه غریبي وا دای په دې بټو باندې ختمېدله، خو چونکې دا ویډیو ما ته مخې تراله نو ډېره ښایسته را باندې ولګېده. نو جناب آیا دیانتداري په دې باندې الله جل شانو څه ورکوي او څه نه ورکوي، او دا څیز چې ورک شي نو د هغې سره به څه کوې. نو یو مختصر شانتې ویډیو درته پې سازوم. د ټولو نه مخکې خو په بن اسرائیلو کې یو کسو ځمکه یې واخېسته، مختلف روایت دي ښه، ځمکه یې واخېستله. نو په هغه ځمکه کې ګوره ښه ایمان دی ته و چې ایمان مضبوطي که نو الله بیا سلم ورکوي. ځمکه یې واخېستله، نو هغه ځمکه یې اړوله، نو په هغې کې یوه خزانه راووتله، او چې خزانه راووتله نو لاړې دا کوم چې نوی مالک دی لاړې هغه زوړ مالک لی هغه خزانه مخې ته کېښوده، او وی ورته جناب وایي ستا نه ما ځمکه اخیستې وه، او چونکې په دې ځمکه کې دننه خزانه راوخېته، او وایي ما تا نه صرف ځمکه اخیستې ده، خزانه مې دننه نه اخیستې، دې د وجې نه دا خزانه ستا ده. دا خو ایماندار او راشه اوس هغه بل ایمان ته ګوره. هغه ورته وایي نه، وایي دا ځمکه چې ما درکړې ده په دې کې دا خزانه هم ستا ده، زه واخله دا خزانه ستا ده. هغه وایي نه دا ستا ده، او هغه زوړ مالک وایي نه دا ستا ده. الله اکبر کبیره، داسې ایمانونه ښه. آیا نن سبا په مسلمان څوک اعتبار کوي؟ نعوذ بالله د قرآن د پاسې مسلمان لاس کی دي، او یقیني کو بیا به هم خلک اعتبار کوي. دا ولې اعتبار ختم شوی دی جناب؟ اعتبار نن په چا نشي کولی یو قسم لا، خو ډېر شته خو به ډېر کم دي جناب. هغه په وړو کې د مالګې په شان دي. نو اوس دا دواړه په جګړه دي، یو وی دا ستا ده بل وی نه دا ستا ده. څه وایي؟ راځئ چې قاضي له لاړ شو، قاضي باندې فیصله وکړو. قاضي هم د ایمان برخه ورسره مضبوطه وه، قاضي هم پوهېدو چې الله ګوري، قاضي هم دو نمبري نه کوله، هغه هم د الله نه یېرېدو. نو څه وایي؟ دا دواړه چې کله قاضي ته مخامخ شو او وایي ورته جناب وایي ستاسو څه مسله ده؟ نو دوی ورته دواړه خبره اتره وکړه. نو هغه ورته وایي ښه، وایي ته نالې ده خزانه، نوي مالک ته وایي، هغه وایي جناب صرف ځمکه مې اخیستې ده، دا پردی حق دی، دا زه نه علمه. هغه زوړ ته وایي ته ولې نالې؟ جناب ما ځمکه خرڅه کړې ده زما ورسره نور کار نشته. ښه اوس قاضي نه دی، قاضي الله والا. هغه څه وایي؟ نه مال یې راکړئ، نه فیصله وله ختموي. دا راته ووایه ستا لور شته، یو ته وایي او زما لور شته، دی بل ته وایي ستا زوی شته او زما زوی شته. ښه وایي خوښ هم نه ده چې دواړو له نکاح وکړو او دا خزانه ورله په بطور یو مهر هغوی له ورکړو. نو دواړه وایي بلکل صحیح ده جناب. نو هغه څه وله ورکړه؟ خزانې د دې دواړو بچو له ورکړه. خبره څه شوه؟ ختمه شوه. د هر سیډ نه د ایمان هغه تقاضه وچلېده، د ایمان زور رالی او خبره څومره ښایسته حل شوه. او بله خبره نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي، بخاري شریف کې حدیث مبارک دی، په بن اسرائیلو کې وایي یو دوه کسانو، او یو هغه یو ته وایي جناب ماله ویله قرض راکه، او وایي کو ابل ورته وایي کله به راله پیسې راکړي؟ هغه ورته وایي یاره جي بس لږ ټایم ورته راکړو، په دې ټایم به یې دله خامخا درکومه. هغه ورته وایي هسې نه چې واوړې د خپلې خبرې نه. نو ده ورته ډېر عجیبه قسم وخوړ، څوک چې دا پیسې علي وایي الله زما وکیل دی الله زما وکیل دی، الله به زه الله وکیل سازوم، یعنې ګواه الله دی. وایي ښه بس صحیح شو. په هغه ټایم لا چې کله د چونکې په منځ کې یو خوړو هغه سیټ ته چا چې له قرض ورکړو د هغه کورو، او دې سیټ ته چې چا له قرض ورکړو د ده کورو. نو چونکې ټایم رالی نو دې چا نه چا چې دا پیسې اخیستې وي
نو هغه قرض راغستی دی او را روان دی خپل مالک ته په حواله کوي. اوس په مس کې چې خوړو هغه خوړ راوتی و باران شوی او یا ورڅ شوي ډېرې تیزې اوبه وي او هغه سیټ ته هم ډېر لرې چېرته ښکارېدل نه. نو د څه وي او دغه خوړ چې به راووتو نو څو ورځې به دغه بهیدو. نو چا چې دا پیسې اغستې وې هغه وایي نه زه خو هر څه دا پیسې به زه رسومه ما ورسره عهد کړی زما د ایمان تقاضا ده چې ما ورسره عهد کړی دی دا به زه رسوم دا پیسې. نو اول ته چې بل کس ته هغه وایي دن خو د هغه ورځ ده خو چونکې خوړ راغلی دی خیر دی خوړ ختم شي بیا به یې راکړي. نو دا ایمانداره څه وایي دا چا نه چې چا چې چا ته پیسې اغستې وي هغه وایي نه وایي هغه ته ما ټیم مقرره کړی الله ما وکیل ساز کړی زه ذمهوار یم ما خبره کړې ده د ایماندارۍ. هغه وایي دا به زه خامخا رسوم لاړی او ترکان تی وي یو لرګی راله برابر کا زګوره په الله بروسه ده او چې کومه خبره یې کړې هغه کوي نو الله ورله سم مقام ورکوي. ترکان تی وي دا ځای برابر کا یو لرګی راله دننه پکې سورې مورې وکړه داسې ځای پکې برابر کا. نو یو لرګی راواغېستو او دننه ځای لږ ډټ کو او کومې پیسې وي او یو خط پکې ولیکو خطه چې جناب دا ځای ما او دا پیسې دي دا به الله تعالی در رسوي او که چېرې در وي نه رسول نو زه بیا تعالی نورې پیسې در کوم دی پکې هم لیکلي. نو هغه پیسې او خط بند کو داسې بخاري شریف کې حدیث مبارک دی او هغه لرګي کې بند کو او هغه لرګي د پاسه سبل لرګي وو چې اوبه سکیږي نو ورسي او اوبو ته پرېښودو اے الله الله اکبر کبیره دا ایمانونه به کم ځای جناب اے الله دا هغه قرض دی دا ولا ورسي. نو اوبه په قلاره د هغه سیټ ته واغېستو او هغه راوتې او د لرګو دپاره یو قسم لا چې ویې کتل دا لرګی دی راواغېستو او چې ماتې کو دننه یې کولاو کو اوس دننه پکې جناب هغه پیسې پرتې دي او هغه خط پکې پروت دی. نو د ایماندارۍ څه وکړه د ایمان هغه سلنه هغه ایمان زور یې وښودو دلته که نه خپل ایمان یې پیش کو صلی الله علیه وسلم مقام ورکوي چې کله ده دا پیسې ورویشندلې دغه کړې د سیند ته او د اوبو ته داسې ورخوا کړلې په لرګي کې او دی بیا دغه ځای نه روان شو نو الله جل شانه ول په لاره یو غټه شانې یو غټه پخوانۍ خزانه ول الله جل شانه ورکړه یا څه پیسې ول الله جل شانه ورکړه په باره طریقې او نو د هغه د نسو د کړوسو پورې الله جل شانه د هغه لاغه مقام ورکړه. جناب ایمانداری نه ده هر ځای کې کوم او تا کار کو چې ایمان زموږ مضبوطي او په کپنې کې دي او در چا سره نوکر ما او په کور کې ما نو څه خپل ایمانداری خیم لکه څنګه جدای غریبانان دي حالانکه هر څه اخیستی شو خو الله دغه شان زموږ ایمان سلامت کې او زموږ ایمان مضبوط کې نه نمشته ډېر خلک ښه ایمانداره نه نمشته دا دنیا خو ځکه آباده ده که نه جناب